یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو، نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف تشه، د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه، دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف تشه. نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته نه غرونو تلاړو، چې غرونو تلاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید، نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی. نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده، خدای معافي غواړو، مونږ معاف کا. اراغله عذاب ته نه واپس لاړو، چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو، بس صحیح خلق شو. یونس علیہ السلام چې څو وخت راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تبا شوی، چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو، قوم تبا نشو. یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب بو کی، دوی بداو وی چې تا مونږ ته دروغ ویلیو، مونږ باندې خو عذاب را نه کوي. دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شاو کدا سه لار شو. نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم اول ته به وخت تیرو. کشتای کی چې سور شو، کشتای روانه شو چې د دریاب منځ ته ورسېده، نو کشتای ون خطا چې ون خطا اوس نه مخ کې زی او نه رستو زی. مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس څه چلو کو. आवाज وشو چې په دې کشتای کې د مالک نه څوک باغی را تختیدلې ده، نو دا کشتای به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې. کشتای والا اریان دي چې څه چلو کوس. دې کشتای کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي، د شان او شوکت نه یوم، او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی، ډیر لوی شان او شوکت وي، پاغی چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی. یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وګرځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه روانيږي. اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی. یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي. ډېر وخت پکې تیر شو، کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شو، مانګیانم مجبور شو. یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول، او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې د کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا. هغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی وخله کې او بس تیرې. نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي، ما دا ستا خېټه د پاره قید خانه جوړه کړې ده، دې بستا په دې خېټه کې قیدی. تاسو خیال راکړئ سلويخت ورځې یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید. دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا. نو الله ورته وظیفه وخوده چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي،
نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت، اے خدا بل څوک نشته مگر هم ته. سبحانك پاکی د تعالی را. انی کنت من الظالمین، خدای ما پزان زیاته کړي دي چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی. عزیزانو سلويخت ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله. یونس علی السلام پیغمبر دی، صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار یې ونکړ. نو الله د کشتۍ نه مئی لاندې وغورځولو، مئی تیر کړو او سلويخت ورځې خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قیدې، تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ؟ ولی؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې سلويخت ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کې تی باغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې کېږي. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وخودا چې په تیارو کې خو پروتي وظیفه وکړي نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاکه. انی کنت من الظالمین، خدای ما پزان زیاته کړي چې ستا د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو سلويخت ورځې پس مئی ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکې. یونس غوندې سړي سره دا چل شو، مونږ سره به څه چل کی، مونږ به څه کوو؟ حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو، جمع او خولې پر روانې وي. و عمر دا خولې ولیدي در باندې، ول خولې را باندې زکه دي چې ما د خپل دور حکومت حساب چې د اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړ. اوس وسګار شو. که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګنډلې، غوړي به ولا چا راوړو، ول به په خدای مې دې قسمی کوي او خورم چې تر سوره ته دا پته نه لګېدلی چې ټول قوم مې غوړي خوړلي. دا غوندې سړی حساب په 3 کاله کې خلاصيږي. عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې